د دې بعد زمونږ د بلال کالوني ملګري د جاني خیل قبیلې نه تعلق لري عابد جاني خیل ته خواست کوو چې دی راشي تاسو سره خپله مختصر وینا وکړي عابد جاني خیل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارغلی ټول ملګری چې د کیم تحریک د کیم پارټي سره غ تعلق لري او دولته د علي وزیر یا داسې نور د پی ټی ایم قید شوی ملګری په باره کې ارغلی د ټوله شکریا ادا کوو او خاص کر د خپل بلال ملګری چې په یو شارټ پوسټ باندې راووتله او د مصر سات روکو ملګری خبرې خو کېږي مش خو مشرون نه په د کیسه باندې خفه کېږي چې مشرونه په مخ کې ودرېږي او خبرې وکړي خو د وخت تقاضا د مجبوري ده ځکه چې هر پښتون باید دغه سټیج ته ځون تیاروي دغه قرباني ته ځون تیاروي چې خپله قرباني ورکوي نورو پښتون وطن د قربانۍ نه بچ کولو کوشش کوي لکه څرنګې میاشتو زه د څو ورځې مخکې ولدله چې یوم پاکستان 14 اګست مناو که ډېر خلک ورسره مناو که خو په دا 72 سال چې 3 سال د پی ټي ایم پیرالي دی نه مخکې پښتون غلام وسوته شه نن د الله په فضل سره د پی ټي ایم په وساطت سره د خلک په قربانۍ سره د پښتانه ذهن ته دا خبره راغله چې میشه 72 سال صرف او صرف د قرباني بکره جوړ شوی او قرباني شي نن هر پښتون په دغه شی باندې ځان کولاو دی کلر پښتون دی کبر پښتون دی که جهاد دی هلته کېږي که ظلم دی هلته کېږي که وکړې کېږي هلته کېږي که ټارګېټ کیلینګ کېږي هلته کېږي دا هر څه وجه څه ده موږ په خلکو نه زیات منځ کوونکي په خلک نه ډېر میلمستیا کوونکي په خلک نه ډېره حیا درکې په خلک نه ډېره میلمستیا درکې کوم هغه بنا د اسلام د چې په وجه سره جهاد صرف د مو په مځکه باندې کېږي نو باید د دغه خبرې اندازه هر پښتون ته لګېدو چې پښتون خبره کو څوک د دغه مظلوم محکوم کوم خبره کو څوک او د علي وزیر غوندې په جیلي نه کوي او د حنیف پښتون غوندې په جیلي نه کوي د هېڅ قصور نشته باید هر پښتون که چېرې دا یایي چې مو 5000 تاریخ دی زه 15000 کوله تاریخ لرم زه بهتور پښتون یم زه ننګیالی پښتون یم نو هر یو ته یایو چې روز په خپل مشر باندې که دا د سر سړی د ورک شو خلک یې چې په سدې میږه تشه غلامون وسوتلی شوي د پاکستان په جوړولو نه بعده 72 سال میش غلامون وسوتلی شولي او که چېرې و د دغې موجوده مشرونه د هر ډګر باندې حفاظت ونه کو د دغې دپاره رونه وتلي دا ظلم ریاست دا په هر څه تېر ریاست دا مشرون کله غه نه برداشت کوي چې دی دا په پارلیمنټ کې د پښتانه خبره وکړي تاسو وکتله د څو ورځې مخکې د یو جلکې سره مینار پاکستان کې غلطي کېږي هغه باندې ټوله میډیا الکټرونیک میډیا لګېږي وزیر اعظم د هغې دپاره خبرې وکړلې خو دغه 2 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې د 14 اګست په ورځ باندې په کراچۍ غوندې بازار کې چې د جنوبي ایشیا دویم غټ بازار دی په دا کې د پښتني 14 بچونه سره د ښځینه مړېږي هغې دپاره میډیا نشته دی هغې دپاره پیکج نشته دی یوې ټیک ټاکرې دپاره د یوې ټیک ټاک جوړولو دپاره د جسم خرڅولو دپاره هغې دپاره میډیا شته نو ملګري یو خواست که میش خال په دا باندې ډارېږي پاکستاني الکټرونیک میډیا باندې فواد چودھري په پترو سره د خبرې غش وکړلې چې میږه په دا نه بعد په سوشل میډیا باندې نظر وي خو یایې ټول پښتونه ته په رب مې د قسم مې چې د زړه نه درته یایو که چېرې په دغه سوشل میډیا دور کې میش د خپلې مشرونو دپاره میش د خپلې ځون د قربانۍ چې میش دپاره قربانۍ کړي هغې خلکو دپاره څه ونه کړل تاریخ خو میش ملامت کوي تاریخ 2 قسمه کسان چېرته نه
معاف کوي دوه قسم کسان خامخا لیکي یو هغه سړی چې دی په خوره باندې قرباني وکړو دی د خپلې خورې دپاره څه وکړو یو هغه سړی چې د خپلې خورې دلولي وکړو نو هسې نه چې میشتو څخه دلولون کروشیه د خپلې مشرونې د مشرونې هر قسمه قربانۍ دپاره ډېر شاټ کال ولید به امید بدرې زه خو نورالترین به یې مخکې نوستی مشر ته دا یا د خپل طرف نه به زه د خود د مو خپله کیسه ده رایه د خپل ځون دو چې که دا علي وزیر رها نه شو د دې پاره د درنیکشن اول ضرورت دی انشاءالله په دا درنه کې و د بلال ملګري سات ویو میش په پخه ډډه ورکوي دغه چې میجو په هر میدانه کې دې سره وي بل ملګری چې زه زونې خیل یم په زونې خیل ډېره تېره شوې دغه په واسطه سره یې یوه خبره د ملګري دماغ ته وروستل غواړو چې نن میش په کلي کې قومي جرګه وشوله میش سره څلور ودې شوي دي حکومت میش سره په سټمپ پیپر لیکلی دي چې په باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ساین شوی دی چې په هغه کې په ټول نه پیلا امن وروستل دي نیټ کولول دي شهیدون ته صرف اور صرف ملګری یوه خبره ته سوچ وکړي څلور وړه کې یوه نه پیره کېږي یک یوه پیره دو وجه څه دو چې د دې مو په ساره په سوشل میډیا نه په الکترونیک میډیا دا وزیر اعظم و چې 33 ارب میشت امریکا کړي دي ډېر یې نه دي رو 33 ارب چې رو دي نو هغه د مو ته وینه سودو ډېره په اسونه سره لګولی شي د شهدا پیکج نه علاوه درې مطالبې د زونې خیله نه دي منل شوې چې په هغه کې نه مرکه وشوله د میش په کلي کې جرګه وشوله او فیصله وشوله چې که د جمعې او اتوار ورځې رسه جمعې په ورځ باندې ومیش ډیډلاین ختمیږي د اتوار په ورځ بیا میش په زونې خیل کې خپل حقوق دپاره درنکشنوي نو ملګری مخکې درته پاته ده چې میش زونې خیل کوم دلته احتجاج کړی و څلور شهیدانو دپاره که هغه شی په چا باندې غږ کړو امید ده چې بغیر د یوې لغو که میش په ایمرجنسي کې غږ وکړه خلکو ورسره ویلوړ وي دا پښتانه ورسره ویلوړ وي خو په ایډوانس کې درته یایو چې که میش غږ که غونډو تیار وستی ټول پښتانه تیار وستی انشاءالله دغه سټیج نه ورته یایي که میش دا مطالبې ونه شو منلی میش به د خپلې مطالبې منلې دپاره په هر شهر کې روځي په هر بزرګ کې وروځي په اخر کې یو خبره درته کو لکه څرنګه د ملګري ته پته وي کپنۍ کې یو معمولي غوندې خبره د هر سړي په ذهن کې دو چې ټریفک والا دغه وویني چې ټوپۍ دې په سر دو پړکۍ کتره دې والي دي د دې پرچې دپاره خامخا د رایې پکې راچي که دا خو په جواب خبره دو د پښتو پړکۍ د مو د چلن کولی یوه پخه ګرنټي و چې زه چلن کېږم چېرته میش ګنټه سفر نه شي کړی چې میش ته چلن نه وي میلاو نور تضاد پرېږده دغې محض یک یو مخنیوی دی ملګري اتفاق اتحاد تاسو صحیح وستی نورالترین مشر درته پاته دو د میش بلال ملګري ماشاءالله 450 کابینه جوړه دو دا نه مخکې په غږ وشو د میش چې کوم مشر دی د پښتو نه سوره کمیونټي د بلال نیاز بیټني خو هغه څه معذرت وکړم د مسلې د وجه نه نو باید ټول پښتونه ته په چار دو که هغه په صدر کې پوته کېږي که په سوراب بورډ کې پوته کېږي که چېرته لاندې کې پوته کېږي چې هغه روشي د میش مشرانو سره کښېني او ټول پښتونه په کراچي کې یو داسې تنظیم جوړ کړو یو داسې ځانسازي د ملګري وکړو چې د یو پښتون سره ظلم کېږي یو بل پښتون په درېږي هغه پی ټي ایم می سره موجود دی خو دې نه علاوه په کراچي کې داسې یو تنظیم په چار دی دې په باره کې که مشران به د خبره سوچ وکړو څه میټینګ شدی دا ډېره شاوي که څه غلطه بلته خبره شوې وي عمر ناکامي غونډې نه مفي وړه یواد به نارې په آخر کې ملګری بار وایي خو مې زړه غواړي چې وایو خو څېره خاص کر د بلال ملګري او ټول ملګري ښه په نره سره روکېستی چې غونډ ته پته ولګېږي نار وزیر زخمي وزیر نار وزیر زخمي وزیر شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو ملګری دا ګیلمن خبره مې وګورېدلې به چې بس په ګلخان میش څخه پکېږي چې یایي خو دغه په هور میشتر کوي چې لا بار غوسه روخوړه ولار ځون ته غم کستی دغه دپاره یوه ناره ووایي چې میش څرنګې پارین وي نن اغایي او دا و میش وي چې څومره څه د میش په بدن کې یو سوسکی د وینې یوه قطره د وینې وي لر او بر لر او بر لر او بر لر او بر مننه تشکر السلام علیکم ډیره مننه دا زموږ د بلال کالونی جانی خیل قبیلې سره تعلق لرونکي د دې نه بعد د پښتون تحفظ مومنټ کراچي کور کمیټې غړي او نستړی کدونکي زموږ ډېر ځوان او تکړه مبارز محمد الله پښتین ته خواست کوو چې دی راشي او تاسو ته خپله وینا وکړي محمد الله پښتین زه
خدای پیدا کړی یما روخان یما ما نه ورکوي ننګ یم غیرت یما افغان یما ما نه ورکوي وژنه مې چې زړه دې یخ شي خو زه پښتون یم په خدای ګران یما ما نه ورکوي د کراچۍ د ګوټ نه چې کوم راغلي ملګري دي د پی ټي ایم د پښتونخوا میپ او د نور چې کوم ملګري دي غونډ ته سلامونه وایو ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن په پریس کلب باندې د یغې زماري دپاره مظاهره ده چې بچ به په خپله کرسۍ باندې نه تم کېږي د ده چې ده کومه ورته ویلي دي چې ماپي وغواړه ماپي ته دای تیار و خو علي وزیر نه ماپ کوه ورته وایي چې د قوم نه ماپي وغواړه د ما نه مه غواړه چې څو پوره دی د دغ پښتون قوم نه ماپي نه وي غوړشتې قسم دی تر مخ یکه معاف ته کو ماپی به ته د دغ قوم نه غواړې دا قوم دې ځورولی دی دا دې دردولی دی دا دې بېکوره کړی دی د دغ د ماشومان مړه کړي دي د دغ د زنانه بېکوره کړي دي قسم په خدای چې اوس مې ورسېږي چې د لاهور نه به دې داسې وباسه لکه زه دې چې استلی وم په دا باندې که زه غدار و چې د خپل قوم د خپل وطن د خپلو ورکو خلکو د خپلو ماشومانو د خپلو زنانه خبره کول وي دا غداري مې کړې ده په هر میدان او په هر ډګر به دا غداري زه کوم ها درته وایم به چې دهشتګرد یې انتها پسند یې دهشتګرد د تا ذهن ته دهشتګردي پښتون د امن خلک دی امن خوښوي سیالي خوښوي ته دهشتګر یې ته دهشتګردي په ملک کوې ملګرو دا ډېره واضح خبره ده چې علي وزیر او سبدال اني پښتین دا چې دغ ریاست ته خالی وهم خاندي خالی ورته وخاندي په قرآن قسم چې څه دوی غواړي دوی ورکوي خو خالی ور خاندي هم نه داس ورته وایي چې زه خپل قوم او خپل وطن ته سیالي درنه غواړم تر دره پورې نه در خاندم چې دغ قوم ته مې سیالي نه وي درخه غوښتې ملګرو وحمت به کوو میړانه به کوو د خپل قوم دپاره به په دا شانتې راوځو لکه دا نن چې راوتلي یو دغې ریاست ته به دا ثابتوو چې حکوم دهشتګر سوچ ته دی حکیم غونډهګر سوچ ته دی دا د مزید دا پښتانه نه ماني انشاءالله اشه حقوق به راکوې لکه کوم دی چې پنجاب ته وردي ملګرو او بې شرمه دا میډیا چې د ډېر وخت نه کله په افغانستان کې کوم خو بل شروع دی په ټي وي بل څه نشته د توی په دا بې ایمانه میډیا بل څه نشته طالبانو دومره ځای ونیو بچ چې خوند درکوي اسلام آباد او لاهور ته طالبان راوله په اسلام آباد کې کښېنوه جی ایچ کیو ته یې راوله په جی ایچ کیو شی در سره کښېنوه هلته امن پرې راوله په لاهور کې کښېنوه په لاهور کې امن نشته دی په دا چې بې ادبي معاف په لاهور کې تر اوسه پورې د پښتنو په خاوره د زنانه نه بې ادبي معاف پرتوګ نه دی وتلی د تا په لاهور کې د زنانه نه پرتګونه وباسي هلته طالبان راوله چې زنانه محفوظه کړي موږ د طالبانو عمل لیدلی دی موږ یې نه غواړو
خپل یې در سره بوځه لاهور پې وژغوره مینار پاکستان پې وژغوره هلته د زنانه بې عزته کېږي په دا طالبان وژغوره موږ ما پې ژغوره خپل یې در سره بوځه نو ملګرو په هر ځای کې به د خپل وطن شه د امن دپاره د خپلو ورکو خلکو دپاره به موږ تل مبارزه کوو تل به راوځو دا ککرۍ به پې ماتوو خو خپله خاوره خپل وطن ته به امن راوړو خپل وطن ته به امن راوړو خو انشاءالله تر مخه د خوښیږي را روانه ده پې که خیر و د ګاډر ټیارن به موږ خرڅوو خالي دا لږ وار وکړي دا په دره روانه ده دا کوم یاران یې چې هلته نن دی پې خوښېږي انشاءالله ده ته به راځي ده په لاهور کې به ورځي د الله په فضل باندې دوی به ورته راځي خالي دا لږ صبر وکړي دوی نن په افغانستان باندې خوښېږي چې افغانستان وران شو د موږ چې کوم کور و وران شو دی پې خوښېږي خو انشاءالله دا کور دا افغانستان دا به یو ځل بیا داس جوړېږي لکه تېر چې ته ځنې پریشان وې په تنه به زیات ځنې پریشان کېږي د افغانستان نه خو لږ صبر وکړه لږ وار ده راشي نو ملګرو تاسو بیا زه ډېره مننه کوم زه اکثر دا شعر وایو چې ویر چې دا قیامت نه کوو نو څه به کوو مونږ چې بغاوت نه کوو نو څه به کوو تا خو تر مخیا موږ په وینو لمبولی یو تا نه چې نفرت نه کوو نو څه به کوو ډېره مننه دا و د کراچۍ پی ټي ایم کور کمیټې غړی محمد الله پشتین